بالکل کتونکو تاسو ته پته ده چې په تحصیل مټه کې د اوو کیسونو نه بعد دلته کې هم حالات چې دي یو پیر بیا سخت شوي دي. کومونګه دلته پولیسو ته سیکو هغه باقاعده دلته کې 40 غنټې خپل ډیوټي کوي او بار بار عوامو ته هم هغوی دلته په سړکونو کې ولاړ دي. همدغه یوه خبره ورته کوي چې خپل کورونو کې کینئ او حفاظتي کوم اقدامات چې حکومت تاسو له درکوي په هغې عمل وکړئ. په دې حواله باندې د ایس ایچ او رحیم خان نه تپوس کوو چې هغه په دې حواله باندې څه او خلکو ته څه پیغام ورکوي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. زه خو ستاسو په وساطت باندې ورسره دا خبره کوم چې وایي لکه څنګه چې موږ نن دا ټول بازار بند کړی دی سهار نه او زیات تر کوشش مو دا چې خلک راونوځي او د یو بل سره میلاو نه شي. خو بهرحال بیا هم داسې خلک شته چې هغه د دې خبرې نه یا بس ډېر زوروري او یا به ډېر کمقلي چې هغه بیا هم راځي لاس میلاوي. خو بهرحال موږ کوشش کوو چې هر سړي وخت ته دا خبره ورسي ستاسو په وساطت سره یا زموږ په وساطت سره چې هغه نه لاس میلاو کړي او نه چې کوم دی نو راوځي. نو انشاءالله فلحال چې کوم دی نو حالات قابو دي او نور دې خدای خیر کړي. په حیثیت سر د ایس ایچ او مټه خلکو ته څه پیغام ورکوئ او بل تاسو ته څومره مشکلات تر مخه دي د کرونا وایرس د خطرې د وجې نه؟ خلکو ته خو زه دا پیغام ورکوم چې څنګه د حالات د هغې مناسب مقابله کول غواړي نو دغه مقابلې لپاره چې کوم موږ ته هدایت راځي چې هغه موږ فالو کړو نو انشاءالله موږ به ډېر زر کامیابي بیا مومو. او مشکلات خو فلحال خدای خیر کړي نشته دومره کو فلحال داسې خاص سچویشن نشته چې موږ تاسو ته په میډیا باندې راولو. نو عوام ته خو موږ بار بار داسې زموږ ګاډي ته وګورئ دا سپیکر پرې لګېدلی په دې موږ ته باقاعده اعلانونه کوو چې کوشش وکړئ چې مه راوځئ او که چا ضرورت یې نه راوځئ او ټایم مه ضایع کوئ او د لاس د میلاولو کوشش مه کوئ ځکه چې زیات تر د دې وبا چې کوم دی پیلاو د لاس نه میلاوېدو سره کېږي. نو دوی له پکار ده چې لاس نه میلاوئ او بل چې کوم هدایت راغلی چې تاسو د لاسونو صفایي کوئ بار بار او نور چې کوم دا یو څو هدایت دي په هغې باندې عمل وکړئ انشاءالله موږ به ډېر زر کامیابۍ طرف ته لاړ شو. سر د ټیم راکولو ډېره زیاته مهرباني خوشحاله شي. بالکل کتونکو دا و زمونږ د مټې تاڼې ایس ایچ او رحیم خان تاسو ته د هغه خپل خیالاتو اظهار وکړو. یقینا د افسران دي چې هغوی هر ټیم چې دی دلته کې 40 غنټې خپله ډیوټي دغه کوي او دا هغه وبا ده چې ډېر ملکونه یې خراب کړو او خرابېدو طرف ته روان دي. د هغې د احتیاط دپاره صوبایي حکومت محکمه صحت او انتظامیه بار بار مونږ خلکو ټولو ته وایي چې تاسو مهرباني وکړئ په خپل کورونو کې کښېنئ. دغه شانتې پولیس هم بار بار تاسو ته د هغې آګاهي مهم د پاره بار بار دغه تدابیر درکوي او دا پولیس ډاکټران او نور انتظامیه چې دا هغوی خو بالکل مخامخ د دې سره جنګیږي. نو اول خو موږ دوی ته دعا کوو چې الله تعالی د ټولو مسلمانانو سره د دوی هم حفاظت وکړي او موږ ټول د کم مرض چې دی کم وبا چې ده د دې نه ټول مسلمانان وساتي او دغه شانتې نور دعا به ورته هم کوو ځکه چې دوی په دې سختو حالاتو کې په دې سخت وخت کې چې خلک په کورونو کې بند دي او خلک هلته کې چې دي په هغه ځای کې یېرېږي او دوی هم بیا هم په فرنټ لاین باندې ولاړ دي په فرنټ لاین باندې خپله ډیوټي چې ده کوي هغه ډېره په نره او په ډېره په حوصله باندې کوي. نو موږ ورته د خپل طرفه خراج تحسین پیش کوو ټول انتظامیې ته او انشاءالله چې ډېر زر ده چې د دې د جرأت سره د دې ډاکټرانو د همت سره او د دوی د جذبو سره به موږ انشاءالله په دې ملک د کرونا خاتمه کوو. خو حل به صحیح اولنی حال هم دغه دی چې موږ په کورونو خپل کورونو کې کینو دوی کوم هدایت راکوي په هغې باندې عمل وکړو او ورسره کوم احتیاطي تدابیر چې دي هغه خپل کړو. ماله اجازت راکوي د الله په امان.